السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما نوم دی ډاکټر عدنان احمد، ویټنري فزیشن اینڈ سرجن. د رباط اوسیدونکی یم. په لوړ ډیر رباط کې موږ خپل فیسیلیټیز او دا شان خپل سرویسز ورکوم. د ډي ټي ټي د طرف نه ډیر تھنک ټانک د طرف نه زمونږ چې دی نو یو میشن دی زمونږ د ټولو د ډیر تھنک ټانک د کور ممبرز دا شان د غیر کمیټي ممبرز زمونږ دا یو میشن دی چې دلته موږ نوې ټکنالوژي راوړو، د ډیر عوام ترقي وکړي، د ډیر اکنامک لیول د ښه شي. د دې لپاره موږ مختلفې هلې ځلې، مختلفو سوچ او مختلف فکرونه راوړو. یو نوی سوچ، بهترین سوچ هغه د الټراساوند سوچ دی. دا داسې سوچ دی چې دا ستاسو غواګانو ته، زه چون کې ویټرنري ډاکټر یم، زه به د غواګانو متعلق خبره کوم. دا ستاسو غواګانو ته چې د هغې د بچیدانۍ مسلې، د هغې په وجود کې نورې مسلې، د هغې د اسان او مؤثر او زر حل راویستو لپاره کویک ریسپانس، کویک سلوشن، کویک ډایګنوسس، د هغې لپاره چې دی نو دا یو نوې ټکنالوژي ده چې په ویټرنري ساینسز کې ده. ویټرنري ساینسز کې دا ډېر وختي نه ده، خو زموږ په علاقو کې نشته. مونږ دا خواري کړل ده، بهترین کوالټي والا الټراساوند مونږ راوړی دی. دا الټراساوند داسې الټراساوند دی چې په دې کې ستاسو د غواګانو د بچیدانۍ مختلفې مسلو حل په اسانه باندې راوځي. لکه مثال په طور ستاسو غوا په هیټ کې نه راځي، نو ولې نه راځي دا وجه معلومیږي. ستاسو غوا په هیټ کې راغله بار بار ورته تاسو ستنې کوئ خو ریپیټ کیږي. ولې ریپیټ کیږي؟ دا خو یو نقصان دی که نه؟ وچه غوا خو 800 روپۍ خوري د ورځې. نو موږ دا وایو چې زموږ زمیندار دی ترقي وکړي، زموږ زمیندار چې دی نو دا دی مالدار شي، دا دی ورځ په ورځ باندې زموږ زمیندار د دې پیسې ضایع نه ځي. زموږ زمیندار دی ورځ په ورځ په ګټه کې رواني، ډېر شوده دی واخلي، ډېر بچي دی واخلي. زموږ میشن دا دی چې غواګانو والا، ویټرنري والا او دغه شانتي دا فارمرز زموږ د ټولو مشترکه یو میشن دا دی چې په کال کې د غوا نه یو بچی اخیستل، په کال کې د غوا نه ډېر زیات شوده اخیستل، 310 ورځې کم از کم شوده اخیستل او بهترین کوالټي شوده اخیستل. نو دا یو مؤثر علاج دی چې ستاسو غوا بلاربېږي نه، ستاسو غوا مثال په طور باندې سخی ده او هغه په هیټ کې نه راځي. ستاسو غوا چې دی بار بار تاسو ستنې کوئ، ریپیټ کیږي، ریسولۍ ده پکې. ستاسو غوا کې بله مسله را، بله مسله را، بله مسله را، یا ستاسو غوا کې ډېر زیات نو دی، پس پکې جمع شوی، یا بچی دی، ژوندی دی، مړ دی، نر دی، ښځه را، څومره ټایم وشو څومره وشو. په 30 ورځو چې څنګه ډاکټر ستن وکړه، 30 ورځې بعد فکس دا به موږ تاسو ته وایي چې ستاسو غوا وچه ده که ستاسو غوا بلار به ده. څومره اسان حل دی چې ته 3 میاشتې 4 میاشتې بعد ډاکټر راولې او تا ته ډاکټر وایي چې غوا دې وچه ده، او 3 میاشتې 90 ورځې چې تا غوا وچه غوا ساتلي، نو 90 له ته په 100 کې هم ضرب ورکړې نو دا 9000 روپۍ شي. او چې په 800 کې ضرب ورکړې دا خو د غټ شی سازېږي، دا خو تا غټ نقصان کې د غټ نقصان نه بچ کېدو لپاره دا ترتیب وکړه چې کله هم ستا غوا انسیمینیټ شوه، ستن ورته وشوه، ټیکه ورته ډاکټر کېښوده، 30 ورځې فکس بعد ته چې دی ډاکټر له لاړ شه، ویټرنري زموږ رباط کلینیک ته راشه، یا هر هغه ډاکټر چې په لوړ دیر کې اوس الټراساوند دی، په دیر کې اوس الټراساوند دی، چېرته هم چا الټراساوند هغې له ورشه، ډاکټر صاحب راشه زما غوا چیک کړه. ستا غوا به چیک کړي، تا ته به کنفرم پته ولګي چې غوا دې بلار به که غوا دې وچه ده. داسې تا ته به دا هم پته ولګي په غوا کې دې پس دی که په غوا کې چې دی نو بچی دی. تا ته به دا هم پته ولګي چې بچیدانه د پاسه سیست دی، غوټه سازه شوې ده که نه، د بچیدانې د پاسه نارمل فالیکل دی. د غوا ته اوس ستن وکړم که ونه کړم، زه یو ځای ته لاړم، غوا چې دی نو په هیټ کې وه، برابر په هیټ کې وه، چې موږ فالیکل وکړو او به زما فیسبوک تصویر هم شیر کړو. نو فالیکل چې کوم دی هغه نارمل نه و، هغه لږ و، د نارمل نه سایز لږ کم و. نو چې نارمل نه سایز لږ کم وي، انډه برابر سازه شوی نه وي، نو ته هغې ته څنګه ستنې کوې؟ هغه نه لګي، هغه نقصان سازئ. نو دا یو اویرنس ویډیو ده چې خلکو ته یو آګاهي پیغام مونږ ورکو د دې تھنک ټانک ته طرف نه، رحیم شاه اخوندخیل سر د طرف نه، چې تاسو ټول زموږ د میشن دا دی چې خپل غواګانو والا فارمرز چې څومره دي دو خپل اکنامکس بیټر کړي. نو زموږ تاسو ته دا یو اویرنس پیغام دی چې ستاسو غوا کلم په هیټ کې نه راځي، نو پروپر صحیح قابل ډي وي ایم صحیح ډاکټر راولئ، په هغې علاج کوئ. ډي وي ایم ډاکټر دې راوستو، الټراساوند ورسره نشته، داسې ډاکټر راولئ چې د هغې سره الټراساوند وي، بچیدانه وله چیک کړه، څه قسمه مسله وي د هغې تا ته سلوشن تا ته حل راوباسي. په سنډاسیانو باندې علاج مه کوئ. زمونږ انشاءالله تعالی یو نوی پیغام، یو نوی آګاهي مونږ به یو دا پیغام شیر کوو چې تاسو په کم ډاکټر علاج کوئ. تاسو چې خپل غواګانې به بربادوئ که نه، داسې غواګانې داسې ډاکټر باندې به علاج کوئ چې هغه ستاسو غوا هغه ښې طرف ته بوځي، تاسو له صحیح او مفیدې مشورې درکړي. نو دا یو آګاهي پیغام و نن چې ما تاسو له درکړو. که ستاسو په غوا کې څه قسمه مسلې د بچیدانۍ، څه قسمه مسلې، ځکه په غوا کې 2 ځګونه دي، یو شوده دی، یو بچی دی. چې په غوا ته له بچی نه راوړي نو وچه غوا څوک ساتي؟ نه. چې غوا ته له شوده نه کوي نو وچه غوا څوک ساتي؟ نه. نو دا یو اهمه خبره ده. زموږ د طرف نه دا یو پیغام دی چې تاسو د خپل غواګانو غم وکړئ. چې غوا ساتي د غوا به غم کې، د غوا داسې غم وکړه چې ته د غوا ته وایې د غوا مې بلار به ده که وچه ده، که غوا دې وچه وي نو غم یې وکړه.
چې کله غوا لنګه شو نو په 30 ورځو نه اخله 60-70 ورځو پورې په دې کې دننه غوا ته دوباره ستنو چې دوباره د په هیټ کې راشي غوا د دوباره بلار بشي ان شاء الله چې تاسو غوا بلار ویږي زموږ په کلی کې زموږ په علاقو کې شوده سي واقعي د غواګانو نسل نسل لازم بهترین نسل لازم زموږ راتلونکي نسل زموږ ماشومان د بهترین شوده چې کوم صحتمن شوده د انټي بایوټیک نه د مضر صحت ادویاتو نه د نور هر قسمه مضر صحت شیزونه نه ملاوټون نه خالص پاک شوده دا زموږ واړه خوري ان شاء الله تعالی د دیر سوچ به بدلېږي د دیر فکر به بدلېږي داسې دماغ بدل ته راځي چې ان شاء الله تعالی دا به زموږ د مستقبل فیصلې کوي بیا به موږ داسې کسان نه لیږو کم کسان چې موږ له نقصان سازي بیا داسې کسان موږ نه لیږو چې هغه دی داسې کسان به بیا موږ لیږو چې هغه یخي د دیر د ترقۍ سوچ کوي دیر د ترقۍ وکړي د الله په امان